بارك بسم الله الرحمن الرحيم. خبر إن وأخواتها أي من المرفوعات، خبر إن وأخواتها أي أشباهها من الحروف الخمس الباقية وهي إن وكأن. راكوش لك ها دا وران سړی دی بیخي کم دی ولكن وليت ولعل وهو مرفوع بهذه الحروف. وليس صاحب د کافی دلته فقط دو خبرې ذکر کړي. یوې د شپږم مرفوع بیان کړی دی، کچرې مبتدا قسم اول ثانی داسې وایا. دلته د شپږم مرفوع بیان دی، کچرې مبتدا قسم اول او ثانی جدا جدا حساب کو، که یو حساب کو نو بیا د پنځم مرفوع بیان دی دلته، چې هغه د حروف مشبه بالفعل خبر دی. دا خبره وشوله، د دې سره ماقبل سره مناسبت هم جوړ شو. پنځه مرفوعات شوي او دا شپږم دی، یا څلور شوي دا پنځم دی. به په دې باب کې صاحب د کافی دو خبرې کړي. یو د حروف مشبه بالفعل او تعریف ذکر کړی دی، او یو ورله مجموع حکم ذکر کړی. بس دو خبرې علامه جامی چې څه ویلي نو هغه پکې به موږ ذکر کوو. ښه غوږ شئ ورته. اول نمبر د حروف مشبه بالفعل تعریف، د حروف مشبه بالفعل د خبر کم چې مرفوع دی د هغې تعریف. نو دی وی خبر ان واخواتها هو المسند بعد دخول هذه الحروف. تعریف پیدا دی چې دا مسند به وي. او دویم نمبر پس ته دخول د دغه حروف مشبه بالفعل نه، پس ته دخول د یو د حروف مشبه بالفعل نه. بس دغه تعریف کې دو اجزا شو، مسند به وي پس د حروف مشبه بالفعل د دخول نه. زده شولو تعریفي. به علامه جمی دلته منځ کې څه بیان کړي نو هغه خپله وایو. ښه انتهایی اسان دی. نو وایي خبر ان واخواتها ای من المرفوعات. علامه جمی دلته اشاره وکړه دې خبرې ته چې خبر ان واخواتها د اصل کې مبتدا ده، او د دې خبر محذوب دی ای من المرفوعات. خبر ان واخواتها د مرفوعاتنا خبر د ان او د هغې د اخواتو دی. من المرفوعات خبر ان واخواتها. بیا به اعتراض واردېږي چې اخوات خویندې یا ورونه دا خو په ذوي العقولو کې راځي، نو حروف مشبه بالفعلو کې د دې به اخوات څنګه پیدا شي؟ دا خو چې ذوي العقول نه دي. الحمدلله یهدیکم الله. غوږ شئ. نو سوال دا دی چې وایي ذوي العقول خویندې ورونه د دې څنګه شو؟ نو علامه جمی جواب کوي به د اخوات نه مراد اشباه دي، ځکه خویندې ورونه خپل منځ کې مشابه وي. ذکر د ملزوم دی، اخوات مراد ترنه لازم دی. دا د مجاز مرسل علاقه ده. ښه ای اشباهها من سره د هغې بیان کوي من الحروف الخمسه. د ان اخوات څوک دي؟ هغه حروف خمسه باقي دي که نه؟ وهي ان ده كأن ده لكن ليت لعل وهو مرفوع بهذه الحروف. ما تصویری علامه جمی چې کوم بیان کې به من کوم. مسله دا ده چې د حروف مشبه بالفعل چې دا کوم خبر دی، بعضې خلک وایي دا خو د عامل معنوي په وجه باندې مرفوع دی. چا په وجه؟ یعنی اسم د حروف مشبه بالفعل په وجه منصوب دی، د هغې معمول دی. او خبرې دا د عامل معنوي په وجه څنګه چې عام خبر د عامل معنوي په وجه مرفوع دام دی. پوه شولئ؟ به نو اعتراض کوي چې هلکه دا خو د حروف مشبه بالفعل خبر ورته ولې وی؟ دا خو هغه زوړ خبر دی که نه، تیر شوی دی. مرفوع نوی یو نوی قسم مرفوعاتو کې څه له جوړی؟ ما په خیال پوه نه شولئ. بیا یې اسان تعبیر کوو. بعضې خلکو رای دا ده چې د حروف مشبه بالفعل کوم خبر دی دا د عامل معنوي په وجه باندې مرفوع دی، نو دا هماغه د مبتدا والا خبر دی. نو د دې تذکره شوي دوباره ولې ذکر کې؟ په سوال پوه شولئ؟ جواب دا دی مولوي صاحب موږ د
بعضی علماو رای نه بیانو دلته د جمهور او کوم چې راجح رای ده هغه بیانو هغه ده چې د حروف مشبہ بالفعل او خبر د حروف مشبہ بالفعل په وجه مرفوع وي عامل معنوي په وجه باندې نوي ګورئ دا وهو مرفوع بهذه الحروف وهو مرفوع او دا مرفوع دی بدی حروف باندې لا بالابتداء ابتداء په وجه نه دی على المذهب الاصح دقه صحیح مذهب دی حجم مخکې راځي لأنها لما شابهت الفعل وسي وجب يعني الک حروف مشبہ بالفعل په وجه باندې ولی مرفوع دی وایي ځکه حروف مشبہ بالفعل مشابهت لري د فعل سره ځکه د غنوم هم دی او فعل به دو شینو کې عمل کوي یو د رفع کوي یو د نصب رفع هغه په فاعل کې کوي یو د نصب هغه په مفعول کې نو دیو به دو عمل کوي یو به د رفع کوي دا به خبر کې شو یو به د نصب کوي دا به اسم کې شي پوه شولې به اوس دا خبره شي فعل سره په څه کې مشابهت دی د بیان رسو روان دی خو یوري لفظ کې سره مشابهت دی فعل ثلاثي رباعي راځي دا هم راځي کنه ان ثلاثي دی ان ثلاثي دی ان بان کان دا رباعي دی دغه شان لیت ثلاثي دی پوهیږئ به نص ثلاثي دی او څه رباعي دی فعلم ثلاثي رباعي راځي معنا کې مو سره مشابهت دی د ان او ان معنا حققتو ده ان کان معنا استدرکتو ده ان کان لیت معنا ترجیتو او لعل معنا ترجیتو لیت معنا تمنیتو بل کوم پاتې شو لكن معنا استدرکتو ده کنه او بل کوم کان معنا تشبهتو ښه الټه مې ویل ورسېدلې به بهرحال د دې حروف د فعل سره په لفظ کې هم مشابهت د صيغه کې او معنی کې مر سره مشابهت دی نو د فعل بشان عمل بم کوي فعل دو عمل کول دا بم دو عمل کوي البته فعل په عمل کې اصل له نغه به اصل عمل کوي اصل عمل دار چې اول معمول دی مرفوع وي او دویم معمول دی منصوب وي او دا په عمل کې کمزور دی د دې معمول بم کمزوري عمل بم کمزوري څه مطلب اول به منصوب دویم به مرفوع وي رسې بدی وته وګورئ لأنها لما شابهت الفعل دا دې مذهب اصح د بار دلیل دی ځکه چې کله د حروف مشبہ بالفعل مشابهتو د فعل سره المتعدیه د فعل متعدی سره کما یجیء د برا شرع خیره عاملت ندا بوس عمل کوي د رفع هم د نسب هم صرف د نسب نه لکه تاسو چې څنګه وایي او خبري ابتدا په وجه مرفوع ده دا څنګه ده دوړو بکی مثال وروس لك هو رفعا ونصبا مثله دا به د رفع او د نصب عمل کوي بشان د فعل باندې خو هغه اصل عمل کو د فرق بيدا به فرع والا کوي اوس تعریف کوي هو اي خبر د ان او د اخوات مرجي ولو خدلا المسند دا به مسند وي چاته به مسند وي الى شيء اخر يعني د دې اسم ته به مسند وي یو جز دویم بعد دخول هذه الحروف لا يدوم جشو بس دخول دي حروفنا احد على مجامير ويستلو اعتراض جواب بکی گئی اعتراض دار زبر وخه ما یو مثال چاغي کې ودا حروف نه داخل شوي ابه به متخلق وي دا منصوب دي د حروف مشبہ بالفعل بوجه او مرفوع دي د حروف مشبہ بالفعل بوجه خبري لك ان زيدا قائم تاویل چې دخول د حروف براغلي حروف خو جمع ده چې یعنی ټول حروف پکې ور داخل شي یا کم از کم درې حروف مشبہ بالفعل داخل شوي اسم به منصوب به خبر به مرفوع وي الله صرف یو داخل شوي ان نو استاد تعریف په بنا باندې تدابار شو علامه جمی بیان کوي به مضاف پکې پټ دی بعد دخول احد هذه الحروف یو حرف هم چې داخل شو کافی ده او دو داخلي کوم د سره نه پس د دخول احد هذه الحروف عليهما بدغه اسم او بدغه خبر باندې بن مسند مسند الیه باندې فقوله المسند الاكبر وګورئ ونیسه ما ول تعریف ده کنه المسند جزء اول او بعد دخول هذه الحروف جزء ثاني نو المسند په منزله د جنس ده دا خبر د مبتدا تم شامل لغم مسند وی خبر د کان تم شامل لغم مسند وی خبر د لا ما ولا مشبهتين بليس تم شامل لغم تي مسند وی ټول ته شامل دي
خو چې کله ویل بعد دخول هذه الحروف مسند بوي د دې حروف د دخول نه پس اټول اعتبار شو ځکه خبر د مبتدا پس دخول له هذه الحروف نه نوی مرفوع او نه دغه شان نور شي د کان وغیرہ رسی به فقول المسند وشامل للخبر شامل لخبر كان خبر د کان تم شامل له خبر د مبتدا تم شامل له دغه شان خبر د التي لفي الجنس تم شامل له وغيرها هم دغه شان دین غیر نور ته وبقوله بعد دخول هذه الحروف او کله چې دا قول وکړو چې بعد دخول هذه الحروف خرج جميعها طول وتل عنه د تعریب د حروف مشبہ بالفعل د خبرنا والمراد بدخول هذه الحروف عليهما ورودها عليهما لإراث تاسو لک بر وګورئ دا به د اعتراض جواب کوي اعتراض دار زبر دروخه ما چې هغه مسند بوي مسند پس دخول د حروف مشبہ بالفعل نه هم به خبر نه سوال باندې پوه نه شولې تا ویل چې حروف مشبہ بالفعل خبر څوک دی چې مسند بوي پس دخول د دې حروفنا دا دوه قاعده ویلو زبر دروخه مسند به هم وي او بعد دخول احد هذه الحروف به هم وي به هم خبر د حروف مشبہ بالفعل نوي لك ان زيدا يقوم ابوه توجه ان زيدا يقوم ابوه دلتا زيدا اسم دی اور پسې څوک دی يقوم نو يقوم مسند دی او مسند الیه څوک دا ابوه دا کنه يقوم مسند دی کنه دی لکه مسند هم دی یو او پس د حروف مشبہ بالفعل نه ان پس هم دواړه موجود شو خو بهم يقوم خبر نه دی ځکه خبر خو پوره جمله دی يقوم ابوه صرف يقوم خبر دی تا خو خبر په تعریف کې ویلیو چې دا به مسند وي پس دخول د حروفونه نو دا خو مسند هم دی پس دخول د حروفونه هم دی به هم خبره نه دی په سوال پوه شولې کنه توجه جی جواب کوي علامه جامی درې جواب شي علامه جامی خپل جواب کوي نور چا جوابونه کړي په غورت کوي به جواب دادی چې پس ته دخول د حروفونه د دې مطلب دادی څه وي والمراد بدخول هذه الحروف عليهما ورودها عليهما لإيراث اثر فيهما لفظا او معنى وليس مطلب دادی چې بدی دا د حروف مشبہ بالفعل خبر به مسند وي او بعد دخول معنا چې حروف مشبہ بالفعل کې به یو حرف وارد وي سبب وي څنګه به وارد وي چې لفظا هم او معنا هم پکې اثر وکي ما خپل پوه نه شولې دا دویم قید چې بعد دخول هذه الحروف د دې مطلب دا دی چې دا حروف مشبہ بالفعل به اثر لفظیم کړي اثر معنوي به هم کړي پچا کې خبر کې رسی بي او تا چې کوم مثال پیش کو يقوم د کې نه لفظي اثر کړي ان او نه معنوي کړي ځکه لفظي اثر رفع ورکولي او ان زيدا يقوم تا رفع ان نه دا ورکړي اخو مضارع دا خاصي مرفوع نواسب او جوازمونه چې خالی رفع ورکړي نو اثر لفظي پکې نشته توجه اثر معنوي پکې نشته اثر معنوي دا دی چې دغه علی وجه التحقیق مسند وی اسم د حروف مشبہ بالفعل ہوتا نه پیږي حروف مشبہ بعد دخوله مطلب دا دی چې اثر معنوي کړي اثر معنوي څه چې پس د حروف د مشبہ بالفعل د داخله دنو نه با دغه خبر على وجه التحقيق مسند وی چاته اسم ته نه پیږي على وجه التحقيق بمسند وی اسم ته نو ان زيدا يقوم ابوه کی خوینا لفظي عمل کړي او نه على وجه التحقيق ان ته منسوب دي زيدن ته مسند دي مسند ورته دي الک يقوم خو ابوه ته مسند دي کنه یار زيدن ته مسند پتن لګي سینه ما که څنګه نو بعد دخول احد هذه الحروف نه مراد دادا چې حروف مشبہ بالفعل کې به یو حرف وارد شوی وي اثر به هم کړي بدغه مسند کې لفظي
اثر لفظي به هم کړی اثر معنوي به هم کړی او یقوم کې نه اثر لفظي کړی دی او نه اثر لفظي رفع ورکول دی دلته نه دی کړی اثر معنوي هغه علی وجه تحقیق مسند کول دی خپل اسم ته وغه دلته نه دی مسند کړی بلکې دا خو ابوه ته دی البته یقوم ابوه پر جمله چې دا په دې کې اثر لفظي مشته کړی دی بزمانی اسم مفرد و رفع به ور کړی اثر معنوي هم شته ځکه علی وجه تحقیق پر جمله مسند کړي چاته ده زید ته مسند ته کنه رسیبی وګورئ والمراد بدخول هذه الحروف عليهما بدغ مسند مسیله باندې ورودها مراد دا چې د حروف مشبہ بالفعل بوارد وی عليهما پدې مسند الیه باندې لإیراث اثر د دې لپاره چې پیدا کی اثر فيهما بده دواړو کې لفظنم اثر پیدا کی چرف ور کولی مانن پیدا کی مانن ماندا چې علاوه وجه تحقیق مسند کی خپل مسند الیه تا فلا ينقض التعريف نو تعریف نه ماتيږي په مثل دې ترکیب کې چې یقوم ده په مثل د یقومو کې بمثل یقومو کم چې واقع ده بری ترکیب کې فی قولنا ان زید یقوم ابو تصور سدلی فلا ينقض التعريف تعریف نه ماتيږي بمثل یقوم د یقوم په مثل بشان نور څومره ټولو کم یقوم یاده کم چې واقع شوی ده بدی قول زمن کې چې ان زید یقوم ابوهم وجسر فإن يقومو چې دلتا من حيث اسناده الى ابوه په دې اعتبار سره چې مسند ده چاته ابوه ته مسند ده کنه نو ليس مما يدخل الیه نو نه ده هغه څوک چې داخل شوی په دې باندې ان بهذا المعنى دغه معنی اعتبار سره ان په دې نه داخله شوی چلا وجه تحقیق هغه دا مسند کی مسئله ته مړه په دې معنی باندې چې اثر پکې وکي لفظي او معنوي بس خبر آسان شو لکنه نو وای کم دې فإن يقوم چې دلتا من حيث اسناده الى ابوه په دې اعتبار سے کواله چې دا مسند دی ابوه ته نو ليس مما نه دا غچانا چې داخل وي باغي باندې ان بهذا المعنى دغه معنی په اعتبار سره چې هغه دي اثر بو کې لفظ یو معنی ځکه یقوم کې نه دی کړي بل انما دخل البته ان داخل شوی دی علی جمله یقوم ابوه پر جمله یقوم ابوه باندې هغه کې اثر کړي دي پوه شولې به فلا يحتاج الى ان يجاب عنه بان المراد بالمسند المسند الى اسماء هذه الحروف لك برو غوري شای بل جواب کړي دي ان زيدا يقوم ابوه کې اعتراض چې يقوم هو مسندم دي بعد دخول هذه الحروف هم دي بهم خبر نه دي اعتراض وکنه نو شای جواب کړي به من هغه مسند یادو ګوره مسند بوي دي کې دا قید دي هغه مسند چې مسند وی اسم ته چې مسند وی اسم ته او يقوم مسند ده چاته ابوه ته فاعل تلاټو تاسو پیګه کنه نو بعضی خلکو دغه لن شان جواب کړي چې مونږ مراد د مسند د څوک دی هغه څوک دی چې اسم ته مسند وي اسم د ان ته او دغه ابوه ته مسند دی دا اعتبار شو علامه جمی وای دا جواب ټیک نه دی ښا ځکه چې دا جواب شي کنه نو به بعد دخول هذه الحروف دا جمله کوم ذکر کړي دا قید دا مستدرک شي زائد بشي ځکه دا دې لپاره ذکر کړي و چې د خبر د حروف مشبہ بالفعل د خبر نه نور بار کی کنه دې لپاره و د سی وکنه و او دې قید کته کم لګي کدا دی ولګه وخت په بار کیږي ځکه تاسو ویل چې مسند بوي د حروف مشبہ بالفعل اسم ته خبر اعتبار شو خو د اسم د نه مسند د کان خبر اعتبار شو خو د کان اسم ته مسند وي د لاینه ویجنس ول اعتبار شو نه پیږي به نه به خو د بعد دخول هذه الحروف د دې قید فائدہ پاتې نشي نو وي کم دی فلا يحتاج احتیاج نشتري الى ان يجابا دې خبره ته چې جواب ورکړل شي ان هو دغه اعتراض نه داسي چې بان المراد بالمسند مراد د مسندنا المسند الى اسماء هذه الحروف مسند دي چې مسند وی دغه حروف اسماء وتا ويلزم منه ځکه دغه سانشي نبي به لازم شي دغه جواب نه استدراک د دې قول چې بعد دخول هذه الحروف نرسي به درې مرای
ولا الى ان يجاب بان المراد بالمسند الاسم المسند. تصبر وګورئ شي دا جواب ورکړی چې بھئی اعتراض یقوم مسندم دے پس دخول لها هذه الحروف نم دے حالانکہ خبر نه دے. اعتراض شو جواب جی وی منګه هغه خبر یادو چې اسم وي او یقوم خو فعل دی. علامه جامی وی دا جواب دی ټیک نه دی ځکه به چې کوم دی کې خبر فعل راغلی لکه ان زیدا یقوم سرب ان زیدا یقوم فعل لکه نه دی نو به خدای اسم نه دی تخویلی دې خبر بچوي اسم مسند بي نو خبر خو اسم مسند نه دی فعل نه به بخامخه تعویل کې چې دا په تعویل له اسم سره دی لانجه ځان لګوري نه پوهیږي به نو چې کله خبر جمله وا نه په تعویل د اسم به راړي دا څه تکلف دی ګوره. ولا الى ان او نه احتیاج تر دې جواب ته ان یجاب چې جواب ورکړل شي بان المراد بالمسند چې مراد د مسند نه الاسم المسند دی نو کدا شي فيحتاج الى تعويل الجمله به احتیاج وی چې موږ جمله کې تعویل کو بالاسم په اسم سره حيث يكون خبر وا باغه کې چې خبر د ان د حروف مشبہ بالفعل خبر دا جمله وینو به تعویل بالاسم کو لکه دا ترکیب چې ان زیدا یقوم. تاسو په نه شولې مثال راته وایا مثل لکه مثال قائم ده بری ترکیب کې ان زیدا قائم فانه المسند. تاسو ګوره قائم مسند هم ده یو جز او بعد دخول هذه الحروف هم ده دو جزء پوه شولې به مخکې راځي. وامره كامر خبر المبتدا توجه دي نما بل دوا اجزاء صاحب د کافی بیان کړي تعریف او به ول مشترک حکم بیان کړي دي د ټول حروف مشبہ بالفعل واک شي ورته لندو معنی کوي نو داسي وي چې حروف مشبہ بالفعل خبر چې ده کنه مړه د مبتدا د خبر د مبتدا ولکم خبر ده دغه په شان ده کنه پڅ کی اقسام کی هم احکام کی هم شرایط کی هم څه مشکل شته خبر ختم شو. البته د مبتدا خبر په مبتدا باندې مقدم کیږي د حروف مشبہ بالفعل خبر چې دا په اسم د حروف مشبہ بالفعل نه مقدم کیږي ایو تر مستثنا کا نه پیږي به کچری د حروف مشبہ بالفعل خبر ظرف نو به په اسم باندې مقدم کیږي هم څنګه چې خبر د مبتدا په مبتدا مقدم کیږي. نو خبر ادا شولا چې خبر د حروف مشبہ بالفعل کشری غیر ظرف وو نو به په اسم نه مقدم کیږي نو د خبر د مبتدا په شان صرف بده یو مسله کې نه دی چې غیر ظرف او که ظرف خبري یا نور کوم احکامات دغه کې به د حروف مشبہ بالفعل خبر دا مبتدا د خبر په شان دی نه پیږي پی. تاسو لګو ګورئ صاحب د کافی وی د حروف مشبہ بالفعل خبر امر چې امر دا په شان د امر د خبر د مبتدا دی پڅ کې ماول په اقسام کې خبر مخ کې تیر شو مفرد مراتلو جمله مراتله معرفه مراتله نکره مراتله دغه شان بده دی خبرم وی مفرد بم راضی جمله بم راضی معرفه بم راضی نکره دا اقسام شو. احکام مولوی صاحب دغه خبر چې بکله جمله وا نو عائد به کې ضروری وکنو به د حروف مشبہ بالفعل خبر چې جمله عائد به کې ضروری وي دغه خبر کله حذف کېدلو کنه د مبتدا خبر کله به ذکرو دیم د حکم دی شرایط دغه خبر به چې کله جمله وا عائد به کې شرط او کنو د دې خبر چې کله جمله عائد به کې شرط وي نو امره امر د حروف مشبہ بالفعل د خبر پشان د خبر د مبتدا د په اقسام انواع کم اقسام کی احکام کم شرایط کم ګوري وته وامره امر د خبر د حروف مشبہ بالفعل او کامر خبر المبتدی على كامر سمانا اي حكمه كحكم خبر المبتدئ في اقسامه كهم اقسام څنګه راتل داغي من كونه مفردان راتللو جمله راتللا نکره راتللا معرفه دقشان بده دي امراضي څلور واړه
احکام کې من کونه واحدا خبر به کله واحد راتللو کله به متعدد کله. اچھا جی احکام ما بدل ویلیو کا اقسام څو مفرد جمله معرفه نکره او احکام مفرد متعدد شپږم قاعده کې ویلي خبر کله متعدد وي او دغه شان مثبت او محذوف مثبت مراتلو بیت شری محذوف دی کنه نه کله ذکر وی کله محذوف وي صحیح شو ده ورسېدلې به شرایط سری من انه اذا كان جمله كلب چې خبر د مبتدا جمله وا نو فلا بد من عائد پدې کې بد عائد نه لا بودی وا دقه شان حساب کتاب دلتم دی خجی ولا يحذف الا بشر الا اذا علم الک و اذا عائد بنا حذف دلالت مونږ ویلو ها چې قرینه به موجوده و به عائد حذف دلو او یا دا وایا همدغه مصدغه خبره ده کوم چې موږ وکړه لکه ولا يحذف او عائد بنا حذف دلو الا اذا علم مگر الک لبچی قرینه موجوده و دلته هم د حسابي والمراد ان امره كامر بعد ان يصح كونه خبر الاكبر وګوري دا اعتراض جواب دی اعتراض دا دی تویل چې احکامو کې د حروف مشبہ بالفعل خبر پشان د مبتدا د خبر دی کنه دا سم ویل نو بای کله به چې خبر د مبتدا متضمن او معنی شرط مو وایا معنی د هغه چا لره چې صدارت کلام به غوښتلو لکه اين ابوک نه پیږي بي یا من ابوک نو من او اين دا داسې خبرونه دي چې صدارت د سیمانه پکې د صدارت کلام غواړي بهرحال غوږ ته کې د زمر اوګد بسې مو ورځي اين یا من دا دواړه چې دا خبر د مبتدا واقع کېدل کنه واقع کېدل پوهیږئ پی حالان کې دا دواړه خبر د حروف مشبہ بالفعل نه واقع کېږي اسمه خبر وګد کړه اسانه ده اعتراض وایي زه به دروخه ما د مبتدا خبر به واقع کېږي لکه اين ابوک کې اين خبر مقدم او من ابوک کې من خبر مقدم دا دواړه وګوره خبر واقع کېږي خدا دواړه چې دي دا حروف مشبہ بالفعل یعنی د مبتدا خبر واقع کیږي او د حروف مشبہ بالفعل خبر نه واقع کیږي نه ته څنګه وای چې دغه بشان به د خبر د مبتدا بشان به احکام کې مولوی څه پويږي په نو جواب کې تاسو لږ متوجه شډیر مزیدار جواب یې کړی بای څوک چې د حروف مشبہ بالفعل خبر واقع شي کنه هغه به د خبر د مبتدا بشان دی په احکامو کې څوک چې د حروف مشبہ بالفعل خبر واقع کېدی شي واقع شي به د مبتدا د خبر په شان حکم وي امر به وي پوهیږئ بي او دا خو د سره خبر واقع کیږي نه نو موږ هغه څوک یادو چې واقع شي واقع کیږي نه رسېږي سوال لک بدل کړي تا ویل چې د دې خبر چې دا د دې امر په شان د امر د خبر د مبتدا وي دسې دا نو د خبر د مبتدا امر کې خو اين او ابوک اين او من راتللو خبر د دې خو نه راځي کنه نه راځي جواب داري به موږ ویلو چې د دې خبر څه مطلب ولا موږ څه ویلو د دې خبر په شان د خبر د مبتدای نو څوک چې د دې خبر دینه نه خو موږ نه یادو کنه نو اين او من خو خبر دینه نو کوم نه رسېږي کماله والمراد ان امره كامره معنا بعد ان يصح كونه خبره پس دینه چې صحیح شي چې خبر دی بوجود شرایط چې شرایط د خبر به کې موجود شي دي و انتفاء موانعه او د خبر کم موانع وي اغه نه یعنی خبر جوړېدل شي دیو ولا يلزم من ذلك نو چې کله مسله ده شوله نو لازم ناراضي د دینه یعنی اعتراض نه واقع کیږي چې ان کلمه زمونږ د خبرې نه خدا مطلب نه دی دا غونه د لازمه چې څوک خبر د مبتدا وي یا خبر د حروف مشبہ بالفعل هم وي دا خو څنګه لازمه پیګه به مون خو د سیول چې څوک خبر واقع شي به د مبتدا د خبر په شان وي د دې
جملې نه مطلب دا نه دی چې څوک خبر د مبتدا واقع کیږي لکه عین ابوکا او من ابوکا کې چې عین او من دی نو به خامخا خبر ده او به مشبه بالفعل واقع کیږي. ولا يلزمون لازميږي من ذلك از موږ دغه مسلې نه چې ان کل ما هرغه څوک چې صحیح وي اي يكون خبرا للمبتدا چې د مبتدا خبر شي نو بس يصح ان يقع خبرا لباب ان ادي به خبر شي د باب د ان د بارم دا خو نه ده کنه او به حتی يرد او به اعتراض وارد شي چې انه يجوز الک دا خو جایز ده یقال اين زید چې اين دي خبر شي او من ابوک کی من دي خبر شي د مبتدا د پاره ولا يجوز او جایز نه ده یقال چې ویل شي چې ان اين زیدن چې ان اين زیدن ده او ان من اباک سین ده دا اعتراض به نه کیږي تاسو پوه شئ الا في تقديمه لک پاتې لري زيت رسو الا في تقديمه څه مطلب موږ ویلو کنه چې پشان د مبتدا د خبر د حروف مشبہ بالفعل خبر البته خبر د مبتدا چې په مبتدا مقدم کیږي او د حروف مشبہ بالفعل خبر دا په اسم د حروف مشبہ بالفعل باندې نه مقدم کیږي وجه سره وایوخه تاسو ګورئ لکشن اصل کې د دې عمل چې د فعل سره د دې عمل له فعل په وجه دا څه ده کنه ده وخت می ویل کنه او فعل عمل اصل اول مرفوع دویم منصوب نو دا چون کې مشابه ده فرع ده نو د دې عمل هم فرع ده اول منصوب دویم مرفوع نو کوس موږ د دې خبر مقدم کو په حساب نه به خو به د اصل په شان عمل شي چول مرفوع او به منصوب نو د دې په وجه موږ وایو د دې خبر په حساب باندې کنه بوینه شي وګورئ الا في تقديمه ليس امره نه د امر د خبر د حروف مشبہ بالفعل ک بشان د امر د خبر د مبتدا في تقديمه چې مقدم د شي خبر د حروف مشبہ بالفعل په اسمي فانه لا يجوز ذک جائز نه ده تقدیم د خبر د حروف مشبہ بالفعل على الاسم په اسم باندې وقد جاز تقديم الخبر على المبتدا حالان کې جائز ده تقدیم د خبر په مبتدا باندې وذلك وجرت وجمع ویل وختي کا ځکه دا عمل ضعیف کمزور عامل لنو عمل بهم کمزور چول منصوب یو دی مرفوع وي او کتی الټا کی نو عامل کمزور دی او عمل دی ول قوي ورکو ول مرفوع دی منصوب دا خو نه ده وذلك لان هذه الحروف چې تاسو بدل فروض على الفعل دي کله الفعل للفعل ټیک دی دا فروض دی فعل پس کې فعل فروضی فعل عمل فعمل کی نو فورید لکنه نو اراده شوی د چوي دی عمل د دی فرعيا فرعي عمل دی ايضا څنګه چې را خپل فروض عمل هم څوي والعمل الفرعي چې دی للفعل د فعل لپاره عمل فرعي څوک دی هغه دا دی ان ثانیهما شری اچھا زه کله مې پرې خدله نو عمل فرعي د فعل دا چې منصوب دی په مرفوع مقدم شي ځکه موږ ویلو اصل په فاعل کې تقدیم دی ویلو مو کنه نو فرع دا چې مفعول دی په فاعل باندې مقدم شي منصوب دی مرفوع باندې دغه فرعي عمل لکه نو دا عمل بکیدا اصلي عمل نشي کولای عمل فرعي د فعل لپاره دا دی ان يتقدم المنصوب چې منصوب دی مقدم شي على المرفوع باندې والاصلي دا دی چې مقدم دی شي مرفوع على المنصوب باندې فلما عملت العمل هر کله چې دې تعامل ورکړل شو حروف مشبہ بالفعل وتا کوم یو عمل فرعي لم يتصرف في معموليها نو موږ به د دې په معمولینو کې به تصرف نه کیږي چې منصوب رستو کو مرفوع مقدم کو بتقدیم ثانیهما اغدا چې ثانی یعنی مرفوع دا مقدم کو على الاول په منصوب باندې لکه دا کار فعل کې کېدل ځکه قوي عاملو نو ما عمل هم قوي کو مقدمو کو مؤخر ټیکو بس کما يتصرف دا لکه دا تصرف جایز په معمولای د فعل کې خدل تول نه دی جایز و ذکر دی درجه چې دا د ناقص د فعل درجه نه لنقصانها ځکه ناقص دا په عمل حروف مشبہ بالفعل کې نقصان دی ان درجه ځکه دا ناقص درجه د فعل نه رسي به عمل کې بناقص وي الا يكون ظرفا دم ویلو کنه ها که چری د دې خبر ظرف و به مقدم کړي شي نو ما پاسانه باندې خبره د سره جوړ کړې چلکه
غیر ضرب چې کله خبر د دی او غیر ضرب به په اسم باندې نه مقدم کیږي ها که ضرب الا يكون الخبر خبر رويستلو چې دا د يكون د ضمیر د بار مرجع د اسم دا ظرفا ظرف فی الیس امره ندی امر د دی بشان د امر د مبتدا فی تقدیمی بتقدیم کی الا اذا كان ظرفا هک ظرف نو به تقدیم بدی کم صحیح دی به دا سیده لکه خبر د مبتدا او دا اعتراض بنه کې لکه چې دلته خو یو مستثنا من هونه دو مستثنا را لیدا خو جایز نه ده نه جواب دی دی که څوک دا اعتراض وکي چې لکه اوله مستثنا د مستثنا من هونه وا او دویمه مستثنا چې دا د الا فی تقدیمه د مستثنا نه مستثنا ده مستثنا نه مستثنا جایز ده کا راځي والله نو مسله دا ده توجه جی کله خبر د مبتدا چې معرفه وي تقدیمی په مبتدا باندې جایز ده پیږي اچھا الټه وی ویلا مبتدا چې کله نکره وي معرفه وي مبتدا چې کله معرفه وي خبر مقدم کول به جایز دي او مبتدا چې کله نکره وي نو خبر مقدم کول به واجب دي پوه نه شولې په دلتم حروف مشبہ بالفعل اسم چې دي که معرفه وا نو خبر مقدم کول به جایز دي که ظرف وي خبر و پوره قاعده مې ونه ویلا مړه به وره کچره مبتدا معرفه وا خبر ظرف د تقدیم د خبر جایز که مبتدا نکره وا خبر ظرف و تقدیم د خبر واجب لکه فی الدار رجلون کې درشي کنه دلته دا حساب دی کچره خبر د حروف مشبہ بالفعل ظرف نو که اسم معرفه وا خبر تقدیم جایز او که شرع اسم نکره وا نو خبر تقدیم به واجب ګور وتا فإن حكمه اذا حكمه زکه حکم د دې په دغه وخت کې پشان د حکم د خبر دی فی جواز التقدیمی چې تقدیم به جایز وي کله به جایز وي اذا كان الاسم معرفه کله چې اسم معرفه وي لکه د قول د الله تعالی ته وګوره ان الینا ایابهم ګوره اسم ایابهم مؤخر شوی دی دا اسم دی او الینا ضرب دی مقدم دی وفي وجوبه او د خبر د مبتدا په شان بوي په وجوب د تقدیم کې کله اذا كان الاسم نکره کله چې اسم د دی نکره وی نحو ان من البيان لسحرا اسم نکره د لسحرا انه من البيان ضرب د تقدیم وجوبي دی وان من الشعر لحکمه وذلك دا ول یار چې خبر تقدیم د خبر د دې په اسم نه کیږي چې ظرف وي به کیږي کله جایز او کله واجب وجه ضرب کې توسع د ضرب خطو خلق راګیر کړي وګوره موږ ټول راګیر کړي جمعات کوم دې ته ورسېدل وذلك نو بدی وخت کې حکم د خبر د حروف مشبہ بالفعل بشان د خبر د مبتدا ذکر له توسعهم ذکا توسع د بدیو علماء توسع ور کړی د ظروف